نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین مخکې نشست کې مونږه بعضی فقهی اصطلاحات داغه متعلق خبرې کړې. نن مونږه کوشش کوو چې د کتاب قدوري شروع کېدو نه مخکې د قدوري کتاب د لیکونکي متعلق څه معلومات حاصل کو چې دا قدوري مولانا صاحب څنګه سړیو د نوم سو د کم ځایو او د علمی معیار څنګه او د کتاب قدوري مقام په کتابونو کې څه دی. کوشش کوو چې دې متعلق سو خبرې وکړو. امام قدوري رحمت الله علیه د نوم احمدو، کنیت ابو الحسین، د پلار نوم محمدو، شجر نسب داسې ده ابو الحسین احمد ابن محمد ابن ابی بکر ابن احمد ابن جعفر ابن حمدان البغدادی. سن پیدائش 392 هجری و 392 هجری او پیدا شوه په بغداد په عراق کې. دیو جن ورته بغدادي ویل کی. دا څوک ځان ته پېښوري لیکي، منګه پاکستاني لیکو، څوک بل لیکي، څوک بل لیکي. نو دغه رنګ دا په بغداد کې پیدا شوی نو د البغدادي. دا مورخ ابن خلکان د وینا مطابق چې په خپل تاریخ کې لیکي چې قدوري نسبت د تولی کی د ته قدوري ولی ویلې کی. نو قدوري د قدرون نایشته شوی دا او قدرون په عربی کې د کټوي اسم تصغیر دی، کټوټای. لکه مونږ وایو کنه بچه، بچنګې، کتاب، کتابګې. نو دغه رنګي قدورینا قدرون دا اسم تصغیر دی. دا د محبت د وجنه هم کیږي او دا بغض د وجنه هم اسم تصغیر مناویږي، ادا کیږي. بهرحال دا یو بل موضوع ده، په دې باندې زه خبرې نه کوم. قدرون د قدوري د قدرون اسم تصغیر دی، یعنی ورکوټه غوندي کټوټای. د دې مطلب دا چیرې دا د خپل عاجزۍ اظهار کړی دی چې زه علمي لحاظ سره کمزور یم او د خلکو د پوهې لپاره د خپل بساط او د کوشش مطابق د علم د کتابونو کې یو ورکوټه غوندي کتابګې دا زه پیش کوم. دا د خپل عاجزي ده. یو بل کتاب دی مدینه العلوم، دا غي نوم دی. د مصنف رحمت الله علیه متعلق لیکي چې قدوري دا د صفت دی د قدورون نه، یعنی دبا دیګونه جوړول، دیګ سازي. ما د دې ټکی نه مطلب دا شو چې د پخپلا د یو فن سره د لوخو جوړولو فن سره چې پاره کې دیګونه جوړولو، دا دغه فنو او د خپل معاش د پاره دا کسب کولو. یا بعض حضرات فرمایي چې قدوري د کړینو په دې وجه باندې دته القدوري ویل کی. خو په دې خبره کې د علماو نظر دی، یعنی دې سره متفق نه دي ټول. امام موصوف رحمت الله علیه علم فقه او علم حدیث
د یو ډېر لوی عالم دین رکن الاسلام ابو عبدالله محمد ابن یحیی الجرجانی د هغه نه حاصل کړو. دغه مولانا صاحب 1398 کې وفات شو. هغه امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه شاګردو. امام قدوري رحمت الله علیه د عظیم شخصیت د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د شاګرد د امام محمد شیبانی رحمت الله علیه په 5 واسطو سره شاګردو. یعنی امام محمد صاحب د امام قدوري 5 نمبر استادو. د حدیث کم دی د محمد ابن علی ابن سوید نا روایت کړي. یعنی په حدیثو کې د محمد ابن علی ابن سوید جوشنی د هغه شاګرد دی. امام خطیب بغدادي دا یو بل ډېر لوی مورخ او ډېر لوی عالم تیر شوی دی. اره امام قدوري رحمت الله علیه متعلق فرمایي ما دا امام قدوري نه احادیث لیکلي دي او په حدیثو کې هغه صدوق وو، یعنی ډېر زیات رښتونه او جید د اعلی مقام خاوندو. البته حدیث کم روایت کول او شاید دا په دې وجو ډېر علما هغه د حدیثو په روایت کې لږ محتاط وي چې اسنه زما د خلینا چرته کم او زیات سونه دي او د حضور علیہ السلام باندې زما د خلینا افترا زیازان نه خبره ونه دي، نو په دې وجه باندې هغه محتاطي او د حدیث په نقل کولو کې ډېر کوشش کوي چې احتیاط وکړي. دغه رنګه یو بل لوی عالم دی مورخ علامہ سمعانی رحمت الله علیه دا امام قدوری رحمت الله علیه متعلق فرمائی کان فقیها صدوقا انتهت الیه ریاست اصحاب ابی حنیفه بالعراق. دا امام قدوری رحمت الله علیه ډیر لوی عالم فقیه او په عراق کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه د خریدو د پاره دا لوی سبب. یعنی امام قدوری ډیر لوی خدمت کړی دی د حنفی مسلک. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک ډیر خدمت کړی دی او حقیقت دا چې د مذهب ته یو خاص مقام حاصل دی. دا په خپل د علماو ډیر قدردان او دا د تواضع وا. بعض اوقاتو کې انسان ته علم ملاو شي نو دا علم په غرور کې راشي او هغه د نور علماو سپکاوي کوي. نه، د علماو سپکاوي د نیکانو خلقو سپکاوي دا ښه عادت نه دی، دا د کمکلو خلقو کار دی. اردو کې چا ویلی دي غرور علم نے سکلا دیا ستمگر کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. حضرت موصوف رحمت الله علیه دا یو غریب طبع انسانو او د علماو قدردانو. باوجود د دې چې ځینې مسایلو کې د نور علماو سره اختلاف وو او دا اختلاف د علماو یقینا شته، خو د دې باوجود به هغه د ټولو سره حسن سلوک کولو او د هغې قدردانی به کوله. دا امام شیخ ابو حامد شافعی رحمت الله علیه سره به همیش د پاره د علمی مباحثه وي. فقهی مقام دا د علماو دا فقها په 100 درجو کې تقسیم کړي دي. دا د لومبۍ طبقې دي، دا د دویمې طبقې دي. نو دا فقهی مقام د حضرت امام قدوری رحمت الله علیه د علماو پنځ 15مه طبقه کې راځي. د وفات دا په ښار د بغداد کې د 6 کالو په عمر کې وشو.
د اتوار ورځ وه 428 هجري کې د دوی وفات وشو او په عراق کې د ابوبکر خوارزمي رحمت الله علیه په خوا کې هغه اوسم آرامگاه کې آرامگاه د داغه هلته کې قبرستان کې مثال دفن دی د علماو د هغه تاریخ وفات په ابجدو کې لامع النور دای لیکلی دی وفات شو او دا لوی شخصیت اچھا ویلی دی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا دا علامہ رحمت اللہ علیہ دا خدماتو کی علمی خدماتو کی علماء کی چاغی سو تصانیف کړي دي یو تجریدیه دا په او جلدو کې ده پدې کې هغه اختلافي مسائل دي چې کوم د احناف او د شوافی او حضرات ترمنځ دي د پاغي باندې تحقیقی بحث کړي دین علاوه شرح مختصرۃ الکرخی مختصر الکرخی دا کتاب دے شرح آداب القاضی قاضی بسنگا کئی قضا بسنگا کئی دا سے نور سو کتابونه دي مختصر القدوري تقریبا د 1000 کالو نزیات قدیم دی پدې کې په 61 کتابونه باندې دا تقسیم دی یعنی کتاب الطهاره کتاب الصلاه کتاب الزکات دا سے دا 61 یو شپته کتابونه دي او 2 شپته باب دي پکې پزرګونو مسائل پدې کې حل شوي دي دا کتاب د مقبولیت او د اوچتوالی بس دا خبره کافی ده چې کله نه حضرت مرحوم رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی هغه وخت نه والا تر نن پورې په اسلامی مدارسو کې او عام خلق ټول د دې کتاب درس او تدریس کوي او دالوري الله پاک دې کتاب لا یو لوی برکت ورکړي علماء په دې باندې تجربه کړې دي تاش کبرا زاده دا یو کس دی او وینا کوي ان هذا المختصر تبرک به په دې کتاب باندې باقاعده خلق برکت اخلي تجربه پې کړی دا چې کله یو مشکل راغلی چاته د دې کتاب ختم یې کړی دی خلک موږ د قرآن مجید ختم کوو که نه مختلفو مقاصدو لپاره نو دغه رنګې په دې کتاب باندې علماو تجربې کړي دي او چې کله سخت شدائد راغلي دي تعاون راغلی دی تعاون یو لا علاج بیماری ده د هغې دپاره د علماو د دې کتاب ختم کړی دی او په دې باندې برکت حاصل کړی دی مصیبتونه ختم شوي دي تعاون ختم شوی دی په دې موقع زه د حالات حاضرو سره دې موقع نه فایده اخلم نن چې په دې دنیا کې کومه وبا راغلی ده دا کم جراثیم راغلی دي او خلق ته نالانه دي حق دا دی چې اول مونږ الله ته رجوع کو رجوع الی الله په مصائبو کې په مشکلاتو کې دا یو ډېر لوی عمل دی الله پاک مونږ ته وینا کوي استغفروا ربکم استغفار مونږ له ویل پکار دي الله ته رجوع کول پکار دي توبه تائب کېدل پکار دي او دغه رنګې د دې علماو د دې وینا مطابق مونږ له د قدوري شریف ختم پکار دی چې لسته طالبان یو ځای کې لسته بل ځای کې کینی ځکه چې د هغې عبارت ویل د هر چا کار نه دی طالبان کینی او په صحیح طریقه باندې په دې غرض چې دا کومه وبا راغلې ده دنیا ته نالانه ده جومات ته مه ځئ واده مه کوئ شادي حال ته مه ځئ یو بل سره لاس مه میلاوئ د دې وبا د ختمېدو لپاره الله ته رجوع کې یو دا عملم وشي چې قدوري شریف ختم وشي ځکه چې علماو دا ازماو کړی دی د تعاون غوندې یو خرابي بیماری لپاره او څوک چې دا کتاب حفظ کی په یاد وي دا علماو ته یاد دی فقر و فاقه غریبی دا باغی ته نږدې نه راځي
الله پاک به دا هر قسمه مشکل حل کوي. کتاب چې کله ختم شي ولستل شي نو په هغې چې کوم دعا وشي الله پاک د هغې دعاګانې قبلوي. بهر حال او بهر تقدیر دا جید عالم دین امام قدوري رحمت الله علیه یو ډېر لوی متقی او پرهیزګار انسان او د هغې اثر نن پورې دی چې علماء کرام د هغې کتاب هر مکتب فکر چې کومه ده هغې دا کتاب لولي. الله پاک دی د دې کتاب په برکت باندې د دې صاحب امام قدوري په برکت باندې الله پاک دی د دې ملک نه بالخصوص د ټول مسلمانانو نه بالخصوص او د ټولې دنیا نه دا وبا چې کومه ګډه شوې ده الله دې دا ختمه کړي او مسلمانانو ټول عالم نه دی الله پاک په اطمینان او په چین او په سکون سره ژوند تېرولو توفیق ورکړي. الله دې مونږ ټول دا توفیق دې راکړي چې مونږ توبه وباسو. قوم اجتماعي طور باندې توبه وستل پکار دي قوم لره. الله دې مونږ له توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.